د خبريال ډیجیټل نتورک ګرانو کتونکو السلام علیکم. د پیښور سهار سره خبريال تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې زمونږ ګران کتونکو به بالکل خیر خیریت سره او شپه په خیر تیر شي او د ورځې لپاره چې کوم دینو هغه به نیت کړي چې د خپل کار روزګار لپاره دفتر ته د تګ لپاره به چې کوم دی نو تیاریانې شروع شوي او بعض داسې ملګري دي چې هغه به لکه زما په شانتي د خپل کار په غرض باندې ښار ته هم را رسیدلي. ګرانو کتونکو دا پیښور دی او د پیښور ښار تاسو وینئ دغه ټوله نظاره زه تاسو ته ښیم چې نن په پیښور او خوش علاقو کې بیا غني ورځې چې کوم دي نو هغه هم په اسمان باندې خوري پرتی دي. په پیښور بعض علاقو کې بارونه هم شوي دي او بعضې دغه تورې ورځې چې کوم دي نو هغه اوس هم د پیښور خوش علاقې چې کوم دي نو دغه علاقو طرف ته دغه ورځې اوس هم شته. د باران امکان چې کوم دی محکمه موسمیاتو هم چې کوم دی هغه څرګند کړی دی. ګلونه که تاسو ګورئ د لږ غونته کې بارانه سره هم زمونږ د دې دلته چې کوم ځای کې ولاړ یم دلته د دې ګلونو دغه بوټي تاسو ګورئ که نه بالکل شنه دي او د دې نه مخکې که تاسو دا کتلي نو ډېر زیات خوار ځکه چې د جیټ میاشت او ګرمي چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته تیزه وه. پرون او نن چې کوم دی نو د ګرمۍ هغه اثار چې کوم دی نو هغه ډېر زیات کم شوي هم دي. ورسره د ګلونو نظاره هم تاسو ته کوم چې سهار وختي وي او بیا د پیښور سهار وي او د ګلونو ښار دی او بیا په د ګلونو په ښار کې د ګلونو ذکر ونشي نو دا به ډېر زیاتې وي. هغه وایي که نه چې دغه شان ښکلي ګلان دغه شان چمندونه ورسره د دغه ګلونو باغونه چې کوم دی هغه چې انسان کله ګوري او دغه کې ولاړي او بیا نظر یې په دې باندې پریوزي نو دې سره صرف دغه شنو بوټو سره نظر نه صرف تیزیږي بلکې نظر تیزیږي ورسره بلکې دې سره چې کوم دی ګرانو کتونکو ذهنونه هم معطر کیږي او بیا ذهن چې کوم دی نو هغه یو ښه سوچ یو ښه فکر سره چې کوم دی هغه مخ په وړاندې باندې ځي. دغه ټول ګلان هم زه تاسو ته ښیم. موسم هم د پیښور چې کوم دی نن نور هم شته دکه د نور سړیګه هم د خو سره تاسو کو ګورئ نو جوخ ورسره د تورې ورځې چې کوم دی دغه ننداره هم تاسو ګورئ. نو امید دا دی چې پیښور موسم څو ورځې راسي چې کوم دی ډېر زیات ګرم هم و او ګرمي ډېره زیاته سیوا وه. د محکمه موسمیاتو د طرف نه دغه اطلاع هم راتله چې دا ګرمي به دې ځله چې کوم دی ډېره زیاته سیوي. احتیاطي تدبیرونو لپاره چې کوم دی نو هم دغه اعلانات پکې ته دغه هدایات په جاري کېده چې ګرم خوراک نه چې کوم دی هغه تاسو پرهیز وکئ، یخ خوراک کوئ. د ماشومانو او د چې کوم مشران دي د هغې ډېر زیات خیال ساتئ. په دې کې مختلف قسمه داسې بیمارۍ دي چې هغه د دغه ماشومانو لپاره او د دغه مشرانو لپاره چې کوم دی نو هغه د مرګ سبب هم ګرځېدی شي. نو د دې نه هم ډېر زیات احتیاط پکار دی. هسپتالونو طرف نه د چې کومه طبي عمله ده د محکمې صحت د طرف نه هم دغه هدایات جاري کړی شوي چې احتیاط ډېر زیات ضروري دی. خو د الله تعالی دا فضل و کرم دی زموږ په دې ښکلي ښار پیښور باندې او بیا په خیبر پښتونخوا باندې چې دلته کې موسم چې کوم دی نو هغه یکدم چینج شو. بیګا تاسو به یقین وکئ چې د پکي سره که څادر تاسو سره نو یا کمبل تاسو سره نه وه که نه نو بیا به یخني چې کوم دی ستاسو کېده. نو د الله تعالی په فضل و کرم سره موسم داسې بدلیږي چې انسان دا تصور هم نشي کولی چې د جیټ میاشت او بیا دومره سخته میاشت د ګرمو بادونو میاشت تاسو پکې ګرم بادونه هم وکتل او هغه محسوس هم کړ او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو موسم دومره ښکلی نو دا د الله تعالی فضل و کرم هم دی. ګرانو کتونکو دا پیښور دی او پیښور د ګلونو ښار دی او تاسو ګورئ چې څومره خبرې زه تاسو سره کومه نو د ګلونو نه زما د کیمرې چې کوم نظر دی کومه سترګه ده نو هغه د ګلونو چې کوم دی نو هغه زموږ خبرې به ختمې شي خو د ګلونو ښار کې مینه محبت میلمستیا او دغه ګلونه چې کوم دی دغه خوشبویه دا به بالکل نه ختمېږي. پیښور یو ډېر ستر ښار دی او د سینه دومره فراخه ده. مشران وایي چې د هر ملک نه د هر ګوټ نه چې کوم دی دلته خلک راځي دی وله په خپله سینه کې ځای ورکوي او د دې لپاره چې کوم دی دا مشهور هم دی نو دا د ګلونو ښار دی او دعا به دا کوو چې الله تعالی دا د ګلونو ښار هم دغه شان همیشه خوشحاله آباد سوکاله لري د دې قوم لپاره د پښتون قوم لپاره د هیواد د نورو قومونو لپاره چې دغه شان
شان دي دلته راځي او په دې هیواد کې چې کوم دی هغې په دې پېښور کې چې کوم دی هغې میشته کېږي او خپله روزي ګټي. ګرانو کتونکو دا پېښور ښار دی او د پېښور ښار موسم په هکله باندې او د پېښور سحر په اړه باندې تاسو سره یو څو خبرې چې کوم دی هغه ما وکړي. نو د بل پروګرام سره به بیا خبریال ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږي. سحر وشو، سحر روان شو، اوس چې کوم دی دغه سلسله به تر ماښامه پورې شروع وي. بیا به ماښام چې کوم دی دغه خلکو واپسي کېږي او بیا به سهار کېږي. نو بل سهار بیا به څه صورتحال وي هغه به زه تاسو ته وایم. اوس تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړو. د الله په امان.